د یو ملګري پوښتنه کړې ده چې څلور مشهور امامان دي. امامان خو ډېر دي، خو څلور مشهور دي چې کوم: امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه، امام مالک رحمت الله تعالی علیه او امام شافعی رحمت الله تعالی علیه. د څلور وړه امامان وچات امامان تیر شوي دي، وچات بزرگان تیر شوي دي، لوی خلک تیر شوي دي. دغه د قرآن او د حدیث په رڼا کې فقهي کتابونه لیکلي دي، فقهي مسایل لیکلي. لکه ډېرې مسالې داسې دي چې هغه مسالې په یخ ټیم کې نه وې راغلې، نو هغه مسالې وروسته راپېښې شولې، نو هغه مسالې د قرآن او د حدیث په رڼا کې دغه مشرانو حل کړي دي. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د یو وچات امام تیر شوی دی. په یو کتاب کې دا لیکي وایي کومه مسله چې تاسو ته د ما داسې معلومه شوه، ګوره خبره واورو، وایي کومه مسله چې تاسو ته ما داسې معلومه شوله چې هغه د قرآن او حدیث خلاف وي، نو هغه مسله تاسو په دیوال وولو، ما مسله باندې چې بالکل عمل ونه کړو، تاسو په قرآن او په حدیث باندې عمل کوو. د خبرې مقصد څه دی؟ د خبرې مقصد دی چې کومې خبرې ما کړې دي ما د قرآن او حدیث په رڼا کې کړي، ځان نه مې چټي نه دي کړي. نو ملګري پوښتنه دا کړې ده چې یو سړی په یو وخت کې د څلورو واړو امامانو تابعداري کولی شي که نه شي کولی؟ نو دا خو سره ممکنه نه چې په یو ټیم باندې څلورو واړو امامانو تابعداري وکړي. لکه څنګه یو سړی په یو ټیم باندې څلورو ګاډو کې مزل نشي کولی، دغه شان دی په یو ټیم باندې څلورو امامانو پسې تابعداري نشي کولی. بیا بله پوښتنه دا کوي چې یاره داسې کیدای شي چې یو سړی په یوه مسله کې یو امام خبره ومني، په بله مسله کې د بل امام او په بله مسله کې بل امام. ګوره خبره دا فتاوی لیکلي دي که یو انسان د یو امام یوه خبره مني او بل امام بله خبره مني او بل امام بله خبره مني، دا نه چې کنه کفر دی، کفر نه دی، خو دا سړی به ګمراه شي. او ګمراهي وجه څه ده؟ ګمراهي وجه یې دا ده چونکې ده علم کړی نه وي، په یو ځای کې د یو امام پسې منډې وهي، په بل ځای کې د بل امام پسې په بله مسله کې منډې وهي، ده ته پته نه لګېږي چې هلته کوم امام والا مسله مضبوطه مسله ده. دغه شان ده ته پته نه لګېږي چې یاره ما یوه مسله باندې عمل وکړلو، اوس دلته زه په بل ځای کې عمل کوم، د عمل ما ټیک وي که غلط وي، دا به ځان نه اجتهادونه شروع کړي لکه څنګه نن سبا بعضې خلک دي، نو دا یو سړی ګمراه شي. نو لہذا په یو ټیم باندې د یو امام تابعداري کوه چې هر یو امام تابعداري کوي، یو امام تابعداري وکړه. او بله یوه خبره ته زه هم داسې وکړم، پوښتنه خو چا نه کړې، مونځ متعلق په خبره ته کوم. امام مالک رحمت الله تعالی علیه مسلک والا یو امام مونځ ته مخکې شوی دی، موږ پسې مونځ کولی شو که نه شو کولی؟ څه پسې نه شو کولی؟ موږ پسې مونځ کولی شو، دې کې هېڅ حرج نشته. دې کې غټ اختلاف نه دی چې یو امام والا بل امام پسې مونځ نه شي کولی، کولی شي، دې کې هېڅ حرج نشته.